یوسف غوندی جمال قبر ته یوړو مرګ د یوسف غوندی جمال قبر ته یوړو ټول په مینې محبت په شوق سره یو ځل درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام اور زما د اهل سنت والجماعت عقیدے سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمند مسلمانانو، الله پاک په موږ او تاسو باندې بشماره احسانات او انعامات کړي دي. زما محترمو، نن حافظ حسنین حفظه الله دې د دې او د دې د والد صاحب او د مشرانو سره د ستاسو مشرانو په عمرونو کې برکتونه واچي چې ماشاءالله د دې والدین ډیر زیات خوش قسمت وو. پر ربي کعبه قسم او خيار انسان هغه دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ د پاره تیارې وکړو. د حسنین والد صاحب دا او خيار سړیو، والدې او خيار ښځه وه چې هغې خپل بچی حافظ قرآن جوړ کړو. حاجي صاحب نن موږ ته خپل بچے حافظ قرآن جوړولو کې ځان بد ښکاري، نن پټکې پسرولو کې ځان بد ښکاري، نن زنانو ته لوپټه پسرولو کې ځان بد ښکاري، نن نوجوان ته پنسي اوچتولو کې مسواک کولو کې د خپل پیغمبر د تعلیماتو مطابق زندگی تیرولو کې ځان بد ښکاري. وای کم چې مې په پاک الله په پاک نبی ډیر ګران دی، نن هغه اسلام یتیم شو زکه مې زړه وران دی. میرا زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اذانیں اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضاؤں میں، جس ضرب سے دل ہل جاتا تھا وہ ضرب مسلمان بھول گئے. زما محترمو، نن منگ او تاسو صرف تماشگر جوړ شویو، تماشگر پر ربی کعبہ قسم تماشگر میں جوڑی گئی، اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے. دا مبارک خلقو چاغي خپل بچے حافظ قرآن جوړ کو. حاجي صاحب یو ورځ به زما اعلان د جنازې واوري، یو ورځ به خپل اعلان واوري، وای تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو دغه شانتې به پتا هم واوري خاوري، اوازونه چې د بل د مرګي اوري دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري. عجیب رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او تلا خاندي. زما محترمو، زمنګ آئنده نسل وګورئ، نارینه زنانا الا ماشاءالله ډیر کم دي چې زما عزتمندو د دې فحاشۍ د دې سیلاب نه هغې الله محفوظ کړي دي. د مشرانو برکات دي الحمدلله چې زما محترمو د چا مشر ټیک وي که نه د هغې کشران به سر کې ټیک وي. نن زما عزتمندو لور مور ته خبره کولی نشي، مور لور ته خبره کولی نشي، په وړه وړه خبره باندې زمونږ په کورونو کې جنگ جګړې دي. پلار زوی ته لږه تیزه خبره کولی نشي، هغه ورځ یو سپینګیری بابا را روان دی او زما محترمو په مخ باندې 15 ګوتې چاپ دي. بابا دا ولي؟ وای زوی را باندې ګزار وکوئ. دا د قیامت علامات نه دي. منګ او تاسو خپل بچو ته دین نه ښایو که نه، منګ او تاسو خپل بچې جماعت او مدرسې ته نه راولو، همدغه به زما او ستا انجام وي. حاجي صاحب بچو ته دین وښایئ. زما نیکه دې ستاسو د مشرانو سره الله پاک وبخي. زما والد صاحب الحمدلله په تبلیغ کې وخت ولګولو او د دعوت او تبلیغ د برکته الحمدلله زما والد صاحب محترم په موږ باندې د کور په زنانو باندې محنت شروع کو. الله قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. زما محترمو خپل ځانونه الله قرآن کې فرمایي خپل ځانونه خپل اهل و عیال د جهنم د اور نه بچ کړئ. منګ او تاسو څه کتلی دي؟ زما محترمو پیغمبر علیه الصلاة والسلام با د جهنم د اور نه فنا غوښتله. هغه جهنم محمد رسول الله فرمایي
چې جهنم اور ته برنه کاڼې وغورځولی شي دغه کاڼې مزل کوي سفر کوي لاندې تل ته رسي په دې کې به 70 سال تیر شوي وي او یا کاله به په دې کې تیر شوي وي چې هغه کاڼې زما عزتمندو د جهنم د اور هغه دلدل ته ور ورسي. نن موږ او تاسو داسې بې فکره یو، موږ او تاسو پسې مرګ را روان دی. زما محترمو الله قرآن کی فرمائی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. د کم مرګ نه چې تاسو منډه وهي دغه مرګ تاسو سره ملاقات کوونکی دی. كل نفس ذائقة الموت. الله ټول پټول نفسونه یاد کړی دي چې دا ټول به د مرګ ذائقه سکی. وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. زما محترمو من او تاسو ټولو ته وای مرګ را روان دی. سره روان دي نو چې مرګ را روان دی موږ د مرګ د پاره څه تیارې کړې په ایمان وای څه تیارې هم کړې ما طرف ته ګوري اواز در رسی که نه در رسی. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میرے عمر برکار یاز تھا میرے درد کی تھی وہ داستا جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. کله د رحمان بابا په ادیره کې ولاړی کله د نظر بستان بابا په ادیره کې ولاړی کله په یو ادیره کې کله په بل ادیره کې کله زنانه وفات شوي کله ماشوم وفات شوي کله نوجوان وفات شوي کله سپینګیری وفات شوي. زما محترمو دې ته مه ګورئ زه لا صحتمند یم دې ته مه ګوره چې زه خو لا ځوان یم دې ته مه ګوره. زما محترم عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته زهر ورکه طبیب چې راغی زما عزتمندو سوی وی عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه باندې زهر اثر کړی دی د مرګ ژوند یې څه پته نه لګي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه را پاسېدو کېناستو وی عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته زهر ورکړلی شوي دي د هغې د مرګ ژوند څه پته نه لګي او چې چاته زهر نه دي میلاو شوي د هغې د مرګ ژوندم څه پته نه لګي. په دې کشمکش کې موږ نن اخته یو چېره دا خو بوډا شو دا به مري پلار ژوندی وي زوی وفات شي هغه ورځ یو ښکلی نوجوان زما عزتمندو اچانک پی بیماری ابجکشن وکړو او زما عزتمندو وفات شو. په قبر یې ورته لیکلي وی لکه د ګل غوندې دنیا ته هم راغلی لکه د ګل غوندې دنیا ته هم راغلی ما خندلي قدرې نه و خزان راغی. مرو به که نه به مرو یو ورځ به زما عزتمندو ملک الموت زما او ستا مخې ته حاضري کوي یو ورځ به د الله په حضور کې پیش کیږو یو ورځ به د دې زندګۍ الله موتانه حساب اخلي. نن ناب تول کې کمی ته وګوره نن مور او پلار باندې سترګو راویستلو ته وګوره لور به مور ته وایي بکواس مه کوه زوی به پلار ته وایي ته نه پیږي ستا دماغ چې کم دی کار نه کوي. زما محترمو بچو ته دین وښایئ دا وګورئ د محمد رسول الله په چهره کې د هغې په لباس کې خپل والد صاحب او والدې دا بچی جوړ کو د الله په ذات مې دې قسم وي. زما محترمو ځان پسې وروسته داسې خلک پرېږدئ چې تا پسې لاس اوچتئ تا پسې یو سپاره تلاوت کوي هغه ښه کارونه کوي والله العظیم چې زما محترمو بچو تم دین پرې نه خوستو بچو تم د محمد رسول الله طریقې پرې نه خوستې بچو تم د قرآن لاره ونه خودا بچو تم د جماعت لاره ونه خودا. یاد ساته اجي صاحب سبا به موته په قبر کې پراته یو د دې اولاد د دې ګمراهۍ سزا به موته ته په قبر کې ضرور الله پاک را کوي. دا یاد ساتئ د قیامت په ورځ به د کور د دې زنانو لاس به وي اجي صاحب زما او ستا ګریوان به وي. نن زموږ زنانه د دین نه خبرې نه دي زموږ ماشومان په ټچ موبایل باندې پوهېږي اجي صاحب په ګوګل باندې پوهېږي اجي صاحب دا بچی دی په یوټیوب او په ټیک ټاک باندې پوهېږي. نن نارینه زنانا راشه وګورئ موږ او تاسو د دین محنت نه کولو موږ غافله شولو موږ زما عزتمندو د دنیا په ګټلو کې اخته شولو. راشه وګوره کم طرف ته خبره لاړه پلار مور لور ته وی لور جانې دا لایو بند کا دا ټیک ټاک نه قلاره شه د مونځ وخت دی هغه لور ورته وی پیغله لور وی زما په کار کې کار مه لره وی ستا خو هسې زه بدې شمه پلار ته وی زما په کار کې کار مه لره دا نور منې کا. زما محترمو دغه زه ته دا خبره څنګه لاړه اوله کې نکه مکه نه کوو
خیر دی لا ماشوم دی ټچ موبایل به ورکړی زما عزتمندو زنانو ته ټچ موبایل د کم طرف نه راغی بیا به د دې خبرې افسوس نه کې چې زما عزت لیلام شو. درخواست کوم ما یو فکر راوړی یو غم راوړی نن چې زه دې مرۍ له زور ورکوم زمونږ د پښتنو او د ډیرو مسلمانانو عزتونه لیلام شو کنه. زما محترمو بعد کې موږ بیا په سلګو جاړو. چلو نن عزم کو انشاءالله بچو ته به دین خایو انشاءالله خپلو زنانو ته به دین خایو انشاءالله رازم او د دې حافظ قرآن مقام درته بیانوم. راشه واو راجی صاحب د دې والد صاحب نوید صاحب نامه ده ناید صاحب ډیر مبارک الله پاک ورته بچے حافظ قرآن جوړ کو. ناید صاحب ته زه مبارکباد پیش کوم او د دې حسنین قاری صاحب والدی ته مبارکباد پیش کوم چې ډیر خوش قسمت وي. ها راشه حاجي صاحب واوره د قرآن مقام واورا ماشوم دی زما عزتمندو لای قاعده نه ده ویلي لای ناظره نه ده ویلي لای حفظ نه دی کړی او پلار مدرسې ته راوستو. چرته راوستو ما ته لږ اواز راکوي چې پته لګي ملګري ویښ ناستي که چرته راوستو مدرسې ته راوستو. مدرسه کې قاری صاحب سره کېنولو قاری صاحب زما دی بچی ته قرآن وخایا سو خایا قرآن وخایا. قاری صاحب ماشوم ته وی وایا بچیا بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر. ماشوم په دې وړه ژبه باندې وی بسم الله الرحمن الرحیم. واو راجی صاحب په دې یو بسم الله باندې الله د شپږو کسانو مغفرت وکړي کنه. د شپږو کسانو الله بیړه پار کی د چاچا یو د دې قاری صاحب او یو د دې ماشوم. یو د دې قاری صاحب د مور او پلار بخنه وشوه یو د دې ماشوم د مور او پلار بخنه وشوه. زما محترمو دا ماشوم بیا ناظره ختمه کی. ناظره تاسو کوم ډیر ملګری دي په ناظره به قرآن ختم کړي خو خیال کوه چرته بیا راوان اخلي. ډیر ملګری او اکثریت ملګری هغه د قرآن تلاوت کوي الحمدلله. نن موږ د قرآن نه لرې شوي ځکه پریشانئ. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. پیسې شته حاجي صاحب کور شته بینک بیلنس برابر دی بچی شته ښځه شته هر څه بسیار دي. دا پریشانی ولې ده دا پریشانه ولې یو د الله یادم پریښی دی. زما عزتمندو نن په سلو کې 99% نارینه زنانه خپل سترګې صحیح نه استعمالوي خپل غوږونه اورېدل صحیح نه کوي. 5 وخته مونځ دی زما محترمو په دې کې څومره کمې کوتاهۍ موږ او تاسو نه کیږي که نه کیږي. مؤذن وایي حی علی الصلاة حی علی الفلاح. مونځ طرف ته راشئ کامیابۍ طرف ته راشئ. نوجوان به په دکان کې ایغ نیغ ناستي پروانئ چې د دې مونځ به مانه د قیامت په ورځ الله تپوس کوي. بهرحال دې ماشوم یا دې زنانه یا دې نارینه قرآن په ناظره باندې چې چا ویلی دی که نه او بیا روزانه 200 آیاتونه تلاوت کوي. څومره شاته ملګري ستړي دي زه به بیا دا خبره را ختمه کړم. اواز را کوئ صحیح ده که نه او که نه دومره سفر هم وکړو چې زما عزتمندو داسې نہیں وہی تو نے میرے کانوں کو خوش کیا میں نے تیرے کانوں کو خوش کیا. منس کسی کم دے سم نوی نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری. آسمان بھی ہو بادل بھی ہو بارش نہ ہو تو کیا فائدہ. قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو عمل نہ ہو تو کیا فائدہ. عمل بکو انشاءاللہ انشاءاللہ دا قرآن تلاوت با شروع کو انشاءاللہ. زما محترمو ناظر خوان 200 آیاتونه تلاوت کی. سمرا 200 آیاتونه تلاوت کی. دا کله وفات شي الله پاک خود د بخنه وکي خود د ناظر خوان په سفارش باندې ومړي الله پاک وبخي. د ومړو الله پاک مغفرت کی بخنه کی. بیا حافظ قرآن با عمله چې په خپل حفظ باندې عمل کړي حلال ګڼلی حرام ګڼلی. زما محترمو وای د قیامت په ورځ هغه لس جهنميان ازلی بدبخته د جهنم ټاپه پې لګېدلی وي. جهنميان
داسې خلک لس کسان به د جهنم د اور نه وباسي او جنت ته به بوزي. نو درخواست کوم ان شاء الله خپل بچو ته بدین خایو ان شاء الله خپل بچی نن نه ان شاء الله مدرسې ته راولو. زما محترم یو ورځ په ما او تا داسې را روانه ده چې ما او تا به دومره بې اثرې په دې تخته باندې زیړ پیړ پراته یې حاجي صاحب قسم په رب العالمین پردي خلک به زمونږ په دې بدن باندې لاس وهي زما نه به دا واسکټ وباسي کمیس به وباسي زما عزتمندو ها او کدا کمیس نه ویستلی کېږي څه وایي کینچي راکا په هغه کینچۍ سره به زما په دې بدن باندې دا سوټ به کټکۍ شلی به زه به دومره بې اثرې پروت یم چاته به دا نه شم ویلی چې دا جوړه مې بله هفته کې ځان له کړې ده دا راله ولې شلوئ نه جینا نه جینا هلکه خبر نه هغه مولانا صاحب وفات شوی اجي صاحب وفات شوی پلانکې نوجوان وفات شوی چې چاته دا خبر میلاو شي څه وایي انا لله و انا الیه راجعون. بیا څه تپوس کوي وایي جنازې کله ده وایي جنازې کله ده. درخواست کوم خپلو بچو ته به دین ښایو انشاءالله په خپل ژوندانه باندې راشه یو زنانه ده د قرآن خدمت کوي قرآن ته خپله زندگی وقف کړې ده. هغه زنانه چې کله وفات شوله په دغه زمانه کې یو کفنچور هغه کفنچور سوچ وکړو چې یاره دا زنانه خو ډیره مالداره زنانه ده او ډیرې شاګردانې دي دا خو کفن مې قیمتي کفن وي. بهرحال هغه کفنچور راغی د دې قرآن خوانې زنانه په جنازه کې شرکت وکړو جنازې وکړه بې قبر ته لاړو چې یاره دا قبر به معلوم کم هلته به یو نښه کېدم ماسخوتن د شپې په تیاره کې به راشم قبر به کولاو کم او دا کفن به تې راوباسم او ځان له به خرڅ کم. واورئ زما محترمو مختصر ویم ماسخوتن د شپې ټیم دی دا کفنچور راغی او قبر یې کولاو کو او چې څنګه کفن ته لاس وروړو هغه کفن هغه مړي نه ورته آواز راغی ای د الله بنده تم جنتی زم جنتیم د یو جنتی د بل جنتی سره سکار دی چې کپړې تې نه وباسي او بې پرده کوي. د مړي نه آواز راغی هغه کفنچور بېهوشه را لړه شو چېرته په ژوند کې ما سره مړي پیله ځل خبرې وکړې. زما عزتمندو چې کله هوش کې راغی وایي هر څه برو عادت نه برو بهرحال بې کفن ته لاس ورچولو هغه کفن د مړي نه بې آواز راځي ای د الله بنده تم جنتی زم جنتیم د یو جنتی د بل جنتی سره سکار دی چې کپړې تې نه وباسي او بې پرده کوي. بهرحال درې ځل دغه معامله وشوه اخره کې چې کله دا کفنچور په اوش کې راغی نو د دې زنانه تپوس کوي چې تا خو ټول عمر د قرآن خدمت کړی دی ته خو جنتی دا زه پسې جنتي شوما ما خو ټول عمر مړي په قبرونو کې لغړ تغل پریښي دي ما خو یو جرم عظیم کړی دی ما خو ټول عمر د الله نافرمانۍ نه کړې دي زه پسې جنتي شوما چې ته ماته وې تم جنتي زم جنتي. واورئ توجه شته هغه زنانه ورته وایي زما روح د الله په حضور کې حاضر شو د الله عرش ته مخامخ په سجده باندې پریوتو الله راته وایي چې ای زنانه ای بیبي تا زما د دین داسې خدمت کړی دی د قرآن دی داسې خدمت کړی دی د قرآن پرچار دی کړی دی د هغې د وجې نه ستا بخښنه مې کړې ده ستا مغفرت مې کړی دی خو ستا په جنازه کې چې څومره خلکو شرکت کړی ما د ټولو بخښنه کړې ده. هغه کفنچور ته وایي کفنچوره ته زما په جنازه کې ولاړ وي ځکه مې درته ویلې چې تم جنتي زم جنتي. زما محترمو درخواست کوم انشاءالله العزیز خپلو زنانو تم قرآن وښایئ دین وښایئ بچو تم دین وښایئ قرآن وښایئ بهترینه لار د دعوت و تبلیغ لار ده. دې نارینهو ته ویم دا په دعوت و تبلیغ کې به انشاءالله العزیز ستاسو ایمانونه جوړ شي. دعوت و تبلیغ په دې محنت کې به یو فکر ولګي یو غم ولګي تسبیح پیری دل نہ پیرا سجدہ کیا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا. زما محترمو انشاءالله العزیز چې تا په خپله باندې دین ازده کو بیا به زنانو ته دین وښی نو چې نن زنانه خبرې نه وي په وړه وړه خبرې خاوند سره چې کوم دی جنګ جګړه لګولي وجه څه دا غریبه خبره نه ده چې دا زما خاوند دی او خاوند سره به خلک خبره په کم انداز کې کوي. نن زنانه خاوند ته په سترګو کې ورننوځي وجه څه ده دا زنانه خبره نه ده چې کومه زنانه خبره شوه د دې روایاتو نه چې زنانه
حیاداری دینداری تقواداری دی زنانه ته روزانه د خاوند په کور کې 36 کروڑ کال د عبادت اجر او ثواب روزانه د خاوند په کور کې الله پاک ورکوي. او دا زنانه خبرې شي دا زنانه بغیر د تپوسا خاوند سار لاړو ماسخوتن راغې ستړی ستومانه دی او دا زنانه ورله په سر باندې زور وکي په خپو باندې زور وکي په دې چاپۍ کولو باندې الله دې زنانه ته وتوله سونه د الله په لاره کې د صدقې اجر الله ورکي. واوري دا زنانه خبرې شي خاوند خپل ښځې ته د محبت په نظر وګوري ښځه خپل خاوند ته د محبت په نظر وګوري الله دواړو ته د محبت په نظر وګوري. نو ان شاء الله دې زنانو ته به دین خایو قرآن به خایو ان شاء الله. سار کې د سورت یاسین اهتمام شروع کو په ورځ کې خامخا 200 آیاتونه تلاوت کا. د موبایل استعمال به کمو به ان شاء الله د موبایل استعمال به کم کو. که غواړئ چې دا پریشانیان هم ختم شي که غواړئ چې په دې ژوند کې سکون او خوشحالي راشي که غواړئ چې په مال او په عمر کې د برکت پیدا شي نو زما په دې خبرو به عمل کوئ ان شاء الله کوئ به ان شاء الله. د موبایل استعمال کم او د قرآن مجید تلاوت زیات یو خبره. دویمه خبره د 15 وخت د مونځ اهتمام به کوو به ان شاء الله. چرته یو ان شاء الله العزیز مونځ به نه قضا کو او که بالفرض مونځ قضام شو نو زما عزتمندو د اوده کېدلو نه د شپې راتللو نه مخکې هغه مونځ به قضایي راګرځو. د مرګ ژوند څه پته لګي د مرګ ژوند پته نه لګي هغې نه مخکې به قضایي مونځ راګرځو. او بلا دریم نمبر خبره د خپلو والدینو خدمت به شروع کوو خدمت به شروع کوو د مور و پلار خدمت به شروع کو. والله العظیم خلق مولانا صاحب لذي مجاهد لذي پیر لذي یو ته وي ماته دعا وکا پیر ته وي ماته دعا وکا امیر صاحب ماته دعا وکا مجاهد صاحب ماته دعا وکا. پکور کې 2 پیران مور او پلار مستجاب الدعوات. والله العظیم ستا دا مور او پلار په کبیره ګناه کې اختولې نه ستا د پاره دا مور او پلار مستجاب الدعوات دي. دا مور او پلار ستا د پاره لاس اوچت کی قسم پر رب العالمین که یې دعا وکړه یې بد دعا وکړه د هغې په قبلېدو کې هیڅ شک نشته. دعا به ترې اخلو ان شاء الله ان شاء الله. او چې چانه چې زما محترم مور او پلار خفه تللی وي ناراضه تللی وي هغې له پکار دي چې ښه کارونه دې کوي نوافل دې کوي یو سپاره 2 سپارې تلاوت دې کوي او مور او پلار پسې دې وربخي ان شاء الله. په دې ترتیب سره به الله مور او پلار راضي کړي. د والد صاحب چې کوم ملګری دي او زما عزتمندو دوستان دي هغې سره دې دا بچی دوستانه وپالي په دې ترتیب سره به پلار الله راضي کړي. ورنه د چانه مور او پلار خفتلی دي او زما عزتمندو راضي نکړه نو مور د خپو لاندې جنت دی او پلار د جنت دروازه ده. نو دروازه هم خفه ده او جنت هم خفه ده. زیبه پکما راضي کوو ان شاء الله الله دې په دې ټولو خبرو د ډیر عمل کولو توفیق را نصیب کی. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمت و کفالا. مجھے فکری اپنے عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.